The law of mass action smart syllabus ne de law of mass action څه ته ویل شي law of mass action په یو کیمیکل ریاکشن کې چې څومره ماس سیوا کیږي ماس مین اماونٹ اف ریاکټنټ سیوا کیږي دومره به د هغې ایکشن سیوا کیږي دومره به د هغې سپیډ سیوا کیږي د نوم نه موږ ته څه کلیرنس کیږي چې څومره ماس د ریاکټنټ سیوا کیږي دومره به زموږ سره ریټ یا ایکشن اف د ریاکشن چې دی هغه به زموږ سره سیوا کیږي په اصل کې دا لا چې دی موږ ته د reactants the amount تعلق خی with the rate of reaction چې یو کیمیکل ریاکشن کې څومره ریاکټنټ د هغې اماونټ هغه موږ سیوا کوو یا کموي نو کمېدو سره به د هغې ریټ یا سپیډ کمیږي او چې څومره هغه ریاکټنټ سیوا کوو نو زموږ سره به ریټ یا سپیډ سیوا کیږي په اصل کې دا موږ ته دا تعلق ښیي چې ریاکټنټ سیوا کېدو سره د کیمیکل ریاکشن سپیډ چې دی سیوا کیږي او د ریاکټنټ د کمیدو سره د کیمیکل ریاکشن سپیډ چې دی هغه کمیږي کو یو کیمیکل ریاکشن یو په هغې کې موږ هماغه ریاکټنټ ټالو کیمیکل ریاکشن دپاره ریاکټنټ پکار دی چې څیزونه عمل کوي فرض که موږ لرګی لو لرګی چې دی هغه یو ریاکټنټ دی نو هغه ریاکټنټ په هوا کې د اکسیجن سره عمل کوي هغې ته به تیلی وی نو دغه ریاکټنټس چې دی په یو کیمیکل ریاکشن کې به زموږ سره ریاکټنټ پکاري چې ریاکټنټ پکاري د ریاکټنټ په یو خاص اماونټ پکاري یو خاص مقدار به پکاري او دغه خاص مقدار چې کله موږ والو نو دغه خاص مقدار به یو خاص ریاکشن یو خاص سپیډ به خو کو دغه اماونټ موږ څه کوو دغه اماونټ موږ سیوا کوو د ریاکټنټس نو زموږ سره به ریټ اف ریاکشن چې دی هغه به سیوا کیږي صحیح ده د هغې ساده مثال به زه تاسو ته دا ووایم که نه چې کور کې کله موږ پخلی کوو نو د هغې دپاره لږ ریاکټنټس پکاري لږ لرګي پکاري چې موږ یې سوځو او موږ له هیټ راکوي چونکې کو تاسو د کبابو کړي ته وګورئ نو چونکې هغې کې پکټه سطح باندې پکټ پیمانه باندې څیزونه پخوي زیات خلک راځي نو د هغې دپاره بیا چې دی تاسو کو وګورئ ډېر زیات لرګي را جمع کړي او هغه چې دی اور بلی کباب او کړی چې دی هغې ته موږ ودرېږو نو خو پوره فاصله کې چې دی موږ له هیټ راکوي نو مطلب دا دی اماونټ اف ریاکټنټ هلته سیوایي نو زیات هیټ ریټ اف ریاکشن سیوا وي نو مطلب دا شو چې څومره اماونټ اف ریاکټنټ موږ سیوا کوو نو د هغې سره ریټ اف ریاکشن چې دی هغه سیوا کیږي ساده خبره ده اوس اماونټ اف ریاکټنټ چې کله کیمیکل ریاکشن کیږي نو اماونټ اف ریاکټنټ چې دی ټوټلی اٹ کین ناٹ ټیک پارٹ ان ریاکشن ښه دا یاد وساتئ چې کله موږ یو ریاکټنټ چې دی هغه عمل کوي نو ټوټلی د ټول مالیکیول په سیم ټایم باندې ریاکشن نه کوي څه مالیکیول ریاکشن کوي او څه مالیکیول چې دی هغه زموږ سره ان ایکټیو پاتې شي لکه د هغې ساده مثال درته زه درکومه دا زما سره یو کاغذ دی ریاکټنټ دی هوا د اکسیجن سره ریاکشن دی کوي د دپاره اکټیویشن انرجي پکار ده اکټیویشن انرجي زه دې ته ماچس وومه اوس تاسو ګورئ د دې کاغذ خو ډېر شی ماس دی که نه ریاکټنټ خو پوره ماس دی خو چونکې ایکټیو ماس په د دې کمی ایکټیو ماس په د دې هغې کم ماس چې د دې سوځي کم ماس چې د دې سوځي دا د هوا د اکسیجن سره ریاکشن کوي نو دا کم ماس چې سوځي دا زموږ سره ایکټیو ماس شو دا دې خوا ماس چې کم دی دا سپینې نو دا ان ایکټیو ماس دی چې څومره د ریاکټنټ هغه اماونټ سیوا کېږي نو ریاکشن سیوا کېږي لمبه سیوا کېږي او زموږ سره سپیډ اف ریاکشن سیوا کېږي نو مطلب ایکټیو ماس ما تاسو ته خبره کوله یو کیمیکل ریاکشن کې څومره اماونټ موږ اخلو د ریاکټنټس all of the amount of the reactant is not consumed at a time کیږي ټوټل چې دی هغه ریاکشن نه کوي د ریاکټنټ ټوټل اماونټ په سیم ټایم باندې ریاکشن نه کوي خو چې کم اماونټ چې دی هغه زموږ سره په ټایم باندې ریاکشن کې ما چې تاسو ته اگزامپل درکو نو دغې ته موږ وایو ایکټیو ماس
دغه ماس ته کوم چې په ریاکشن کې حصه واغسته نو هغې ته موږ څه وایو دیټ از کالډ از د اکټیو ماس. نو چې څومره اکټیو ماس سیوا کېږي څومره مالیکیولز چې دی څومره نمبر اف مالیکیولز چې دي څومره نمبر اف مولز چې دي د ریاکټنټس هغه پیسنګ ټو د ریاکشن ته پیس کېږي ریاکشن ته مخامخ کېږي نو دومره به زیات مالیکیول چې دی په ریاکشن کې حصه لي چې زیات مالیکیول په ریاکشن کې حصه لي نو سپیډ به د هغې کیمیکل ریاکشن څه کېږي هغه به سیوا کېږي. دا لا چې دی نو دا اټ واز پریزنټډ بای 2 ساینټسټ. 2 ساینسدانانو دا لا چې دی په 1864 کې 2 ساینسدانانو یو زموږ سره و ګولبرګ او بل و ویج. Goldberg and Wedge was the two scientists who present law of mass action in 1864. دې دواړو ساینسدانانو هم دغه سټیټمنټ یو خاص شکل یې وله ورکو او هغې ته موږ وایو لا اف ماس ایکشن. د دې دواړو ساینټسټ مطابق د ریټ اف ریاکشن is directly proportional to the molar concentration. Molar concentration means active mass. Of reacting substances. Chemical reaction speed چې دی هغه راس متناسب دی. راس متناسب دی ته وایي چې که ته د ریاکټنټ اماؤنٹ چې دی یا ایکټیو ماسز سیوا کوې نو ریټ اف ریاکشن به سیوا کېږي. او ایکټیو ماسز ما تاسو ته وایي هغه ماس which take part in the reaction چې کوم ماس په ریاکشن کې حصه واغسته څنګه چې ما هغه کاغذ وسوځو نو کوم حصه چې هغه سوځېده نو هغې په ریاکشن کې حصه اخسته لحاظه هغې ته مونږه اکټیو ماس وي. نو چې څومره اکټیو ماس سیوا کېږي دومره ریټ اف ریاکشن به سیوا کېږي. دا زموږ سره د لا اف ماس ایکشن هغه سټیټمنټ و. دا لا چې دی اټ واز امپلیمنټډ. دا لا چې د دې مونږ کله ډیریویشن کوو نو دا مونږه د په کم ریاکشن باندې کوو کم یو ریاکشن چې هغه زموږ سره ریورسیبل ریاکشن وي. ریورسیبل ریاکشن هغه ریاکشن دی چې هغه دواړه سایډ ته تللی شي مطلب دا د فارورډ هم تللی شي او بیکورډ هم تللی شي. بیکورډ ځکه راځي چې پروډکټ سټیبل نه وي او واپس چې دی هغه ریاکټنټ ته کنورټ کېږي. ریاکټنټ هم بیا سټیبل نه وي په ګیون کنډیشن باندې نو هغه واپس چې دی پروډکټ ته بدلېږي. لہذا ریورسیبل ریاکشن دپاره دا الله مونږه ډیرایو کوو. صحیح ده. اوس چې ریټ آف ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د مولر کنسنټریشن آف ریاکټنټس. یاد ساتئ دا بریکټ چې دی دا مونږ ته څه ښیي په کیمسټري کې دا په کیمسټري کې مونږ ته ښیي مولر concentration. صحیح ده. The rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reacting substances. څومره چې ریاکټینګ سبسټانسز سیوا کېږي نو د هغې سره ریټ اف ریاکشن چې دی هغه به سیوا کېږي. او دا بریکټ موږ د څه ښیي مولر کنسنټریشن یا موږ وایو اکټیو ماس. اکټیو ماس مینس the mass which take part in the reaction. هغه ماس چې هغه په ریاکشن کې حصه لي هغې ته موږ وایو اکټیو ماس. ښه دا وشو زموږ سره. دې لپاره زموږ یو جنرل اگزامپل الو A جمع B دا ریاکټنټ شو
دا سی جمع डी ته بدلیږي او سی جمع डी واپس چې دی دا ریاکټنټ پروډکټ ته بدلیږي او پروډکټ واپس چې دی نو دا ریاکټنټ ته بدلیږي. صحیح ده. اوس کومه لا ماس ایکشن په دې باندې امپلیمنٹ کوو نو دا ریاکشن چونکه فارورډ ومځي او دا ریاکشن بیکورډ هم راځي. کو دا فارورډ ریاکشن لپاره موږ دا ریاکشن لیکو موږ به وایو چې ای بی د کله د یو بل سره عمل وکړي او سی ډي جوړ کړي نو ای بی زموږ سره د فارورډ ریاکشن لپاره ای بی ریاکټنټ شو که نه او سی ډي زموږ سره پروډکټ شو. نو ګوره فارورډ ریاکشن فار نمبر 1 فارورډ ریاکشن کله چې ریاکشن فارورډ ځي نو په دې ټایم کې به زموږ سره صحیح د ریټ آف فارورډ ریاکشن will be directly proportion. دلته به زموږ سره ریټ آف فارورډ ریاکشن is directly proportion to the concentration of A into B. مطلب دلته زموږ سره ریاکټنټ څه دی اے بی دی که نه نو اے بی چې عمل وکړي نو سی ډي به جوړوي چونکې ریاکشن فارورډ ځي لہٰذا د هغې دپاره ریاکټنټ زموږ سره راغله اے انټو بی. اوس ګوره دا موږ داسې هم لیکلی شو ریټ فار فارورډ ریاکشن دا پروپورشنلټي موږ ختمو مساوي به لګو کانسټنټ دلته کې دی چونکې ریاکشن فارورډ ځي نو کې ایف شو او دلته زموږ سره راغی concentration of A, concentration of B. This is equation number 1. دا ریاکشن زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی نو دا بیک هم راتلی شي که نه نو چې کله بیک راځي نو سی او ډي به عمل کوي او موږ سره به جوړېږي A او B به جوړېږي. دلته به اوس ریاکټنټ چې بیک وړي نو ریاکټنټ به سی ډي او پروډکټ به زموږ سره A B. پر بیکورډ ریاکشن پر backward reaction بیا به زموږ سره صحیح the rate of backward یا reverse هم لیکلی شي بی هم لیکلی شي چې څنګه تاسو لیکئ the rate of backward reaction directly proportional to the concentration of C to the concentration of D. اوس څنګه چې دلته موږ د پروپورشنلټي په دې ځای کې موږ د پروپورشنلټي دا نښه ختمه کړه مساوي لګو مونږ او بیا کانسټنټ لګو دغه شان به دلته وکړو زموږ سره به راشي ریټ بیکورډ از ایکول ټو چونکې کې به ولګو دلته کانسټنټ نو کې بی او کنسنټریشن اف سی او کنسنټریشن اف डी دا زموږ سره راشي 2. اوس چې کله ریاکشن مخکې ته د هغې دپاره دا اکویشن دا 1 نمبر اکویشن راغی اوس ریاکشن کله فارورډ ځي نو د هغې بیکورډ راځي نو د هغې دپاره دا اکویشن راغی خو چې کله ریاکشن زموږ سره صحیح ایټ اکویلیبریم نو بیا به صحیح بیا به زموږ سره د ریټ آف فارورډ ریاکشن از ایکول ټو د ریټ آف بیکورډ ریاکشن چې کله کیمیکل ریاکشن زموږ سره په اکویلیبریم کې لکه ریاکشن به مخکې رواني ریاکټنټ به پروډکټ ته بدلېږي دغه شان پروډکټ چې دی هغه به ریاکټنټ ته بدلېږي ریاکشن مخکې هم ځي بیکورډ هم راځي خو یو سټیج داسې راځي مونږ کیمیکل اکویلیبریم ویلی دی چې په هغې کې به ریټ آف فارورډ ریاکشن از ایکول ټو د ریټ آف بیکورډ ریاکشن دا به پکې یو سټیج راځي نو بیا به زموږ سره فارورډ او بیکورډ ریاکټنټس چې دی فارورډ او بیکورډ ریاکشن چې دی هغه به equally هغه د موږ وایو chemical equilibrium at equilibrium نو فارورډ ریاکشن لپاره چې کوم اکویشن دی هغه به راوړو دلته هغه دی زموږ سره KF into A into B او دا شان د بیکورډ ریاکشن لپاره چې کوم اکویشن راغی هغه دی B concentration of C او concentration of D څه چل وګو دا چې دی دا زموږ سره کانسټنټ ټي کې له به کې راولو چونکې مونږ کې ایف له به راولو کې بي
ٹھیک تا نو ګوره دا چونکې کنسنټریشن دی دا هم کنسنټریشن دی دا کنسنټریشن به بوزو دی له دلته په ضرب کې دی نو اخوا به زموږ سره راشي په تقسیم کې دا به راشي concentration of A, concentration of B. Kf divided by Kb forward direction divided no Kf divided by Kc is equal to Kc मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन रेशो چې دا غدا Kc برابر ده نو زموږ سره به پروډکټ ډیوایډډ بای ریاکټنټس دا به زموږ سره فائنل ریزلټ راشي. थैंक यू.